السلام علیکم. زه نن په ډېر زیات ضروري یو موضوع باندې خبره کول غواړم. موضوع د جعلي پولیس مقابلې. جعلي پولیس مقابلې په پاکستان کې څه نوې خبره نه ده. دا به د سند په صوبه کې کېدی او دا به په پنجاب کې کېدی. د سند او د پنجاب پولیس چې نو هغه بې لګامه وو. زموږ په خیبر پښتونخوا کې چونکې یو خو آبادي هم کمه ده، بل د دې ځای یو خپل ځانګړی حقدار دي، یو معاشرتي نظر او پخوا به داسې افسرانو چې هغوی به د دې خبرو خیال ساته او پولیس اهلکارو کې به هم داسې خلک وو چې د هغوی به هم څه ځینې بنیادي عقاید هم وو او هغوی به په قانون یقین او ایمان هم ساته. اوس خیبر پښتونخوا او په نورو صوبو کې څه فرق نه دی پاتې. جرم او سزا څه نوې خبره نه ده. کله نه دنیا ته چې انسانان راغلي دي نو جرمونه شروع شوي دي او سزاګانې هم دي. خو چې د کمې پورې یو معاشرت نو جوړ، یو ریاست نو جوړ، قوانین نو جوړ، الله پاک پیغمبران نو رالیږلي، آسماني صحیفې نوې راغلي او د یو ځنګل نظام نو هغلته به خلکو شخصي فیصلې کولې او د هغې د یو سوچ مطابق به یو کار جرم یا زیاتي ښکاره کېده او د هغې د سوچ مطابق چې د انصاف کومې تقاضې وې نو انسان به په هغې عمل کو. کله چې پیغمبران راغله، کله آسماني صحیفې راغلې، د انسان تربیت وشو، بیا ریاست په وجود کې راغی، ریاستونه بیا قوانین جوړ شو او یو پورا ریاستي نظام جوړ شو. نو په هغې کې د جرم او د سزا دپاره یوه فیصله وشوه. د جرم په بدل کې چې مجرم ته کم انجام ملاویږي نو د قانون په ژبه کې هغې ته سزا نه وایي بلکې هغې ته انصاف. یعنې د سزا هغه تصور هغه شانتې په قانون کې هم نشته، بلکې هغې وایي چې دا هغه مظلوم فریق سره انصاف وشو. نو د هغې دپاره یو نظام چې دی نو د پولیس دی، یو نظام چې دی نو د عدالت دی او د عدالت دپاره قوانین چې دي هغه د مقننه او د اسمبلو په ذریعه باندې جوړیږي او بیا د ریاست په دې بیلابیلو ادارو باندې خپل نظر ساتلو والا ادارې دي. جرم چې دی نو د جرم دا خبره دومره ګرانه هم نه ده، دا اسانه ده. جرم په دوه حصو کې تقسیم دي. یو جرم هغه چې هغه د انسان په جبلوت کې وي، د هغه مزاج، د هغه په هغه جینس، د هغه په هغه ډي ان اے کې یو مجرم وي یا مجرمانه سرګرمۍ وي. نو دا یو نفسیاتي یا یو ذهني مسله وي یا یو فطرتي مسله وي. مهذب معاشرې دغه شانتې ملزمانو یا مجرمانو یا جرمونو سره د نورو ځانګړو قوانین لاندې او په ځانګړه طریقه باندې هغه ډیل کوي. او یو جرایم هغه دي چې هغه موږ په دغه کیټګري کې راولو چې هغه د خلکو په مابین یو تنازع راشي یا یو وختي طور جنګ جګړه وشي یا د جایداد مسله وي یا څه د پښتو ویونکو، یعنې داسې څه تنازع د دوو خلکو منځ کې راشي چې په هغې کې یا په اشتعال کې جذباتي طور چې دی نو مرګ وشي، جرم وشي، او یا ورته موږ کول بلډډ وایو چې د ښه سوچ نه پسته وشي. په قانون کې د دې دواړو وضاحتونو، د دې دواړو سزاګانې هغه په خپل ځای باندې موجود دي. یو جرم داسې وي چې هغه یا د معاشي ضرورتونو لاندې کېږي یا د سماجي بېراهروۍ د وجې نه کېږي یا د دغې جرمونو کې ککړ چې کوم خلک دي نو د هغې صحیح تربیت چې دی نه هغه نه وي شوي. دغه شان جرمونه خطرناک دي او دا ډېر دي او دې ته موږ په عام ژبه کې سټریټ کرایمز وایو. نن سبا دا جرم چې کېږي د دې په شا باندې څه حالات دي، څه واقعات دي. د ذمواري د ریاستونو داسې جوړېږي چې هغه یو داسې ماحول سازګار جوړ کړي د ژوند دپاره چې هغلته د جرم ضرورت چاته پېښېږي نه، څوک جرم کوي نه، او چې څوک جرم وکړي نو چې هغه په هېڅ صورت بیا د سزا نه بچ نه شي. د انصاف هغه ادارې دومره مضبوطې وي، تفتیشي ادارې دومره مضبوطې وي. زمونږ په ملک کې خو دغې طرف ته څوک پام فکر نه کوي چې ګراني ده، بېروزګاري ده، نوجوان ته چې د مستقبل نه ښکاري، مایوسه دی
منشیات فروش لګیا دي، قسم قسم نشې راغلي دي، هغه نشو له پیسې پیدا کړي، د هغې نشو دپاره جرم کوي، د هغه نشو د اثر لاندې کوي. دغه منشیات فروش د دې معاشرې د ټولو نه مزسترین خلک دي او د ریاست بېلو ادارو سره او ذمهوارو خلکو سره په ښه تعلق او په رشتو کې. نو ریاست دا سوچ نه کوي چې د زمونږ چې کوم تدریسي نظام دی رسمي زمونږه تعلیمي ادارې دي په هغې کې زمونږ نصاب داسې رخ کړي چې هغه اصلاح کړي د بچو او هغې کې څوک مجرم نه جوړېږي د یو ښه کردار ماشوم د تعلیمي ادارو نه روزي. زمونږ مدارس او مساجد هم په دغه حواله باندې ناکامه دي، ګنې دا جرم دا شر به دومره نه و. زمونږ د خاندان دننه چې کوم زمونږ روایات یا د خاندان یو خپل اثر و، هغه خاندانونو په مختلفو وجوهاتو باندې سر خوړلی دی. بیا ورسره زمونږ د پښتنو خاص کر چې د اجرې کومه اداره وه او د اجرې په معاشره کوم اثر و هغې هم سر خوړلی دی. بیا د هغې نه پس زمونږ د کور کلي چې کومه جرګه وه یا اصلاحي انجمنې وې، نو نه هغه جرګه هغه شکل کې پاته نه هغې اصلاحي انجمنې دي. بیا روزګار نشته، ژوند نشته. نو په دې او بیا زمونږ د سوشل او ډیجیټل میډیا نه او د ابلاغیامه د نورو ذریعو نه داسې واحد څیزونه هلکان ګوري یا داسې د هغې آیډیلز جوړېږي چې د جرم طرف ته یو کس ځي نو د جرم طرف ته لارې او حالات چې دي نو سازګار دي، بلکې د امن طرف ته او د اصلاح طرف ته مشکل دی، د جرم طرف ته خلک په اسانه ځي. کم خلک چې جرم کوي نو معاشره د هغې سوشل بایکاټ هم نه کوي، په هر حال هغې دا څوک په سپک او په بد نظر هم نه ګوري، نه څوک د پوهېدلو هغه کار قصد کوي. خو رابه شو دلته چې جعلي پولیس مقابلې ماورای عدالت قطال چې دی نو دا کېږي، نو دا زمونږ د پولیس اخلاقو سره، پولیس رول سره، د انصاف تقاضو سره، انسانیت سره، دوه ټکي سبق سره، یو ژوندي ضمیر سره دا څیزونه نه ښایي. دا ښه خبره نه ده. اوس که د پولیس د نظام دننه سلوکایي شي نو پکار ده چې ریاست او د محکمې اعلی حاکمان هغه لري کړي، که تفتیشي نظام کې نقصونه وي هغه برابر کړي، که قانوني شهادت کې څه مسلې وي هغه ټیک کړي، که زموږ د عدالتي نظام د انصاف په ځای تکلیف جوړوي نو چې د هغې اصلاح وشي. موږ چې په فضولیاتو باندې په اربها روپۍ لګوو نو دغه روپۍ موږ په عدالت دغه نظام ټیکولو باندې ولې نشو لګولی؟ که هلته د افرادي قوت کمې وي هغه زیات وي، که د ټکنالوژي کمې وي، یعنې په څه طریقه باندې هغه د زموږ عدالتي نظام چې دی نو هغه د یو مهذب نه مهذب معاشرې مطابق وي. بلکې د امریکې او د لندن به زه څه خبره کوم، موږ د خیره سره مسلمانان یم، که زموږ د عدالتي نظام د هغې لږ هم برابر شي نو نور زموږ د پښتو د پاکستانیت او د اسلام طاقت دومره دی چې دا به د هغې نه بهتر ریزلټ ورکړي. خو زموږ په عدالتي نظام کې سرمایه کاري پکار ده، د هغې اصلاح پکار ده. زموږ د پولیس په تفتیشي نظام کې اصلاح پکار ده، د پولیس تنخواګانې ډېرې ښه کول پکار دي، د هغې اوقات کار چې دی هغه انسانیت ته دغه 2 غنټو ته راوستل دي، څلېرویشت شپږ اویا غنټې مسلسل د پولیس ډیوټي نه ده پکار. د پولیس خوراک، د هغه وردي، د هغه رهایش، د هغه د صحت مسلې، د هغه د بچو تعلیم تربیت، د پولیس د محکمې د ادنا نه ادنا کارکون ته دومره مراعات پکار دي، دونه سهولتونه، دونه د سړیتوب ډیوټي ورته پکار ده چې هغه ذهني طور فرصتونه، هغه ته اقتصادي مسلې نه وي او ورسره د ملازمت په دوران کې مسلسل د دې اهلکارو اخلاقي او قانوني او ادارتي چې دی یو تربیت پکار دی. او په دې نظام کې چې څونه نقصونه دي، هارډلز دي د انصاف مخې ته هغه لرګول پکار دي. نو دا خبره چې ته په خپله جج هم جوړ شه، پولیس هم جوړ شه، جج هم جوړ شه، یو سړی راونیسه او هغه مړ کا او بیا دغې ته موږ بطور معاشره نه خبره کړو نو ورته بد وایو. د دې نه زوره به دا خلک هله خبرېږي چې کله د پولیس په ماورای عدالت قطال دومره ډاډه شي او دا د دې یو داسې کلچر جوړ شي چې بیا د هر شریف کور نه بېګناه خلک مري، بیا به دا خلک چې خو بیا به وخت تېري. اجازه غواړم. الله پاک.